کوم شی هلته میلاویږي په 200 هغه په اسلاوي روپۍ دلې دغه ګرده شیان موږ په هغه ریټ ورکوځي ته په څه موږ راځي صحیح ارزان هم دی او معیاري شی دی هغه په 3000 روپۍ دي دلې په 280 روپۍ دي شی والا روټ چې دغه دی په 2100 روپۍ دي په بازار کې په 2100 روپۍ دلې په 910 روپۍ دي د دې په 910 روپۍ دي السلام علیکم ملګرو دا په خانوزۍ کې کوم انجمن تاجران دغه رمضان سسته بازار لګولی و دغه ریټونه به موږ معلوم کړو چې واقعي هم دا سسته بازار دی که مازې دا د خلکو د ښایسته دنګ دی موږ به دا شی معلوم کړو چې دغه حقیقت څه شی دی نو دا سسته بازار دی موږ به وګورو د خانوزۍ کې کوم لګېدلی دی دغه ریټونه به موږ معلوم کړو چې دا څنګه دي دغه اوس د سسته بازار اول سټال دی اول دکان دی په دغه کې مختلف قسم فروش پروت دی بظاهر خو دا معیاریم دی او صفا سم شی دی د دغه نرخنامه به موږ معلوم وکړو چې نرخنامه یې چیرې ده نرخنامه یې دغه ده دغه مالټې دي مالټې کې بیا مختلف قسم دي یو خلاصه کله مالټه ده او بله هغه د سټیکر والا ده د دغو ریټونه دغه دي نو دا په بازار کې یقینا د بازار 10-15 روپۍ ځای پر ځای 10 یا 40-50 روپۍ ارزانه دي روټ چې دغه دی تیته د ښکاره کجز دا انشاءالله معیاري دی السلام علیکم ستړی مه سې څه حال دی څنګه ښه یې دا اوس واقعي سسته بازار دی ښه ارزانه دی که مازې یا ارزانه دی یا ښه نو دا ریټونه څنګه دي مثال دا غوړي په بازار کې په څو دي تا سره په څو دي بازار کې په 2100 روپۍ دي په بازار کې په 2100 روپۍ دلې په 910 روپۍ د دې په 910 روپۍ او اسلاوي روپۍ یو سلاوي روپۍ بچت دی ښه دغه رو ابزا دی که جامع شیرین دی دغه په څو دی بازار کې 400 دلې په 400 بازار کې په 400 دلته په 400 ټیک نور وریجې د څنګه دي بل دا نور سامان څنګه دی وریجې په بازار کې په 300 روپۍ دي دلې په 280 روپۍ دي شی والا په بازار کې په څو دي 300 روپۍ دلې په 280 روپۍ دلې په 280 دي ښه دا وریجې معیاري وریجې دي ښه صحیح بل مین شی له تاسو سره کوم دا خلک د استعمال دی او دلته تاسو سره ارزانه دی بازار په اسلاوي روپۍ دلې په 150 چلو بره په بازار کې کیلو په اسلاوي روپۍ دی په بازار کیلو په 150 دی او دلې په 150 چلو په 150 ښه صحیح دا ښکاره دی چې ارزانه دی دا صحیح دغه ته ویل دلې دا د مختلف اشیاء ضروري دي چې روزمره کې خلک استعمالوي خاص کر په روزه کې نو دغه دا بیا سبزی ده ستا نرخنامه چیرې ده ورور دغه د نرخنامه ده سپیشل مالټه د مارکې والا په 190 روپۍ کیلو دی امرت سپیشل په 250 دی بیریس دی هغه په 160 دی یا د کیلس دا هغه په 100 اویا ده سیب دی او دا نور شیانو قیمتونه ته ویني دا بظاهر خو تر بازار یقینا هم ارزانه دي ته ګراکې زه ګراکې ښه دا د سسته بازار چې کوم شیان دي دا تا ته تر دا بازار ارزانه معلومیږي ډېر زبردست ده چې کوم شی موږ بازار کې بیه کړو اوس مطلب هغه د فروټ په حواله باندې یا د پرچون سودا په حواله باندې نو فرش کې 50 روپۍ 10 روپۍ 40 روپۍ موږ په کیلو کې موږ فرق شی معیاري دی زبردست و کوم شی هلته میلاویږي په 200 هغه په اسلاوي روپۍ دلې دا شی درغه به ورنه بهتره صحیح ټیک صحیح ټیک السلام علیکم ستړی مه سې څنګه یې ښه یې شکر دی دا خو ګرد ضرورت شیان دي شیان ګرد معیاري شیان دي سټنډرډ والا شیان دي شاین ټریډر له طرف ښه اجمل له طرف ښه صحیح سربالای محمد اجمل په سسته بازار کې کوم ایجنسیان له سره دي دا ګرد شان مش په غره ټوټ څه په څمج لراځي مش دا کم ډیسټریبیوشن څه مش دا کم شان واغه شان سره ستا ته اورجنل ریټ هم راوښو ریټ لیست هم راښکاره کا دا یو خواته اورجنل قیمت یو خواته د سسته بازار لیست دا ته وګورئ دغه ګرد مکمل لیست فارشي کې تقریبا 10 روپۍ 40 روپۍ 50 روپۍ فرق دی ښه
صحیح دي دا ګر شیان به معیاري د ښه کمپنیانو غوندې ښه. مصالحې دا دي صحیح ټیک صحیح ټیک څنګه دی د خلکو ریسپانس خلک راځي او ماشاءالله ډېر ښه دي صحیح ټیک دغه بیا وړې دي وریجې دي مختلف ریټونه دي السلام علیکم ستا نرخنامه ده کمه ده آیا ده ښه دغه په 155 بره وړه په څو دي 20 کیلو په 1500 ښه هغه دغه یو زیرو دی معلومېده لکه چې وریجې دي هغه په 280 وریجې دي ښه دغه 15 کیلو لیټر ایراني تیل دي هغه په 910 دي ښه رو ابزاس دی هغه په 400 دی اورجنل ریټ یې څو دی 415 ښه برایس ته په 155 او غوړي دي هغه کیلو په 440 وړه دي هغه په 940 50 کیلو اټه ښه دا خوشکاره ارزانه دی ولی وړه ما خپله څو ورځې د مخه په 400 واخیست دغه 1500 ارزانه دي صحیح برای ما ته راکړه یاره بله ورځ په 8200 برا کیلو په بازار کې په څو ده دا یو ګراک دی موږ بالجنو په 160 روپۍ په 160 په بازار کې ده په 165 ده ته سره په 155 ده صحیح دغه مختلف شیان پراته دي واقعي شی ارزان هم دی او معیاري شی دی دغه مالټي دي شي غټي مالټي دي اوس به موږ حال وکړو ستړی مسی څنګه یې ښه دا اورجنل ریټ یې څو دی او تی په څو لګولي دي په سسته بازار کې سسته بازار کې موږ اورجنل ریټ 200 روپۍ دي په سسته بازار کې موږ په 1.5 روپۍ لګولي ښه 50 روپۍ ته یې ښه کړي ښه کور مودان واقعي دا ښه مالټه هم ده ملګرو په کیلو کې 50 روپۍ دغه صحیح السلام علیکم ملګرو دغه سسته بازار موږ د ښکاره کلی یقینا هم شی معیاري مولی او ارزان مولی یو خو تنقید موږ پر هر شي کوو یقینا هغه زموږ په فطرت ننوتلی دی موږ هم پر دا خلکو ډېر تنقید کړی دی د انجمن تاجران موږ ګزه مالکان پرې شي مګر دغه یو ښه کار سوی د هغه باید سړی ستاینه وکړي یقینا هم دا په خانوزي بازار کې کوم سسته بازار لګېدلی و د دغه شی انتهایي معیاري والی او ډېر ارزانه والی په نسبت تر بازار نو دا خلکو یو ښه کار کړی دی باید چې دا خلک د دغه شي تعریف وکړي ډېر خلک زما یارانو دوستان دي هغه پر هر شي تنقید کوي تر ګورو تنقید موږ ډېر کوو مګر په تنقید کې زموږ مقصد باید چې دا نه وي چې هغه د یو چا ذات ټارګېټ کړو یا بلا وجه بلا ثبوت یو خبره وکړو دا د خانوزۍ سسته بازار والی د دا خلک کور ودان چې و خلکو ته یو دغه ورکړی و د انجمن تاجران یا د میونسپل کمیټې یو سړی له موږ سره نه و موږ رالو دغه بازار ټوټل دغه موږ ته د ښکاره کلی یقینا هم شی ډېر ارزانه و د دغه فایده واخلي او دا خلکو له دوه واخیست دا کومو خلکو دا کار کړی چې یو ښه کار وي دغه باید چې موږ تعریف وکړو بلا وجه باید تنقید نه کړو دا سسته بازار والی موږ ته یې ښکاره کوي دغه له وراسئ او دا ستۍ دپاره خلاص شوی دی خاص کر دا کم خلک چې مالی طور پر کمزوري دي غریبان دي هغه باید چې دا بازار له وراسي یو شی واخلي فایده ځینې واخلي او کوم چې مخیر حضرات دي هغه باید چې قرباني وکړي دا سسته بازار باید چې ګرد روزه دوی وچلوي له خپله جیبه زموږ د بازار له دوکاندارانو د دوکانو مالکان چې ډېر دوکانونه دي 15 دوکانونه دي لا 15 لا لس هغه کار څوک دي هغه باید چې څه قرباني وکړي د خپلو کرایدارانو ته دا ووایي چې موږ به کرایه یو میاشت در نیمه کړو که ډېر ښه کوای شي یو میاشت یې ورپرېږدي هغه د باید چې دغه سره کوپریشن وکړي دغه سسته بازار د نور هم کامیابه کړي کور مودان